بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه وسلم. من ویلو چې اسباب د علم درې دي. هغه حواس سلیمه دي، خبر صادق ته او عقل ده. د حواسو د هر تعریفي ذکر کړو. اوبه په حواسو کې یو خبره دا زمنن ذکر کړی و چې هیڅ د بل هیڅ کار کولای شي کولای. هاي نو وته. بیا دویم نمبر چې نه هغه بدرې سره جمع ته نه مسلېږي. هغه خبر صادق ده. دا الخبر الصادق پکار دی، کا خبر الصادق پکار دی. نو بدی خبره کې منګه کړي خبره تر حشو. بیا وایو زمونږ دا خبر وکړه چې خبر صادق په دوه قسم ده. یو خبر متواتر ده او یو خبر رسول ده. نو خبر متواتر تواتر دې ته ولي وای دا تعریف کړو. بیا خبر متواتر تعریف کړو چې خبر متواتر څه ته وای. بیا موږ دا کړو چې خبر متواتر مثال وایا، مثال ورته وي او دا خبر متواتر موجب سره نو اداري موجب علم ده او دا علم ضروری ده. بیا په دې باندې اعتراضونه یو په دې خبره باندې چې ته خبر متواتر موجب د علم ده، نو دا څنګه موجب د علم ده؟ بلا خو د خبر واحد نه، دا خبر متواتر د خبر واحد نه جوړ شوی او خبر واحد چې دا هم مفید تصغن وي او احتمال لکذب لري. نو چې دا خبر متواتر د خبر واحد نه جوړ شوی دی، نه دا هم احتمال لکذب لري او د ځان احتمال بلري. نه لہذا دا او د علم فائدہ نه ورکړي. نو موږ ورته جواب ورکړو په پوری سبق کې چې لکه ډېر غلط یو څه دي چې داغه انفرادي تور باندې حیثیت نه وي او چې کله هغه مجتمع شي راجم شي نو بیا داغه هغه اثر کارګي لکه هغه رسۍ ته کنه نو رسۍ چې کله یو ځای شي نو داغه اس سوګ هغه نشي لکټ کوله. او کدري یوازې تار او یوازې یو وخت راجم کې نو بیا هغه وخت یوازې تار یوازې دا کټ کول دغه آسان دي. زين دا چې دا علم ضروري فائدہ ورکړي نو په دې خبره می اعتراض ده چې دا څنګه د علم ضروري فائدہ ورکړي. په علم ضروري کو غو نه اختلاف راځي نه بګل تفاوت راځي او په دې کې تفاوت موجود دی، اختلاف پکې موجود دی. تفاوت خو پکې دار چې لکه ته الواحد نصف الاثنين په دې خبره چې زمونږ څومره یقین دی نو دومره یقین زمونږ په دغه باندې نشته چې اسکندر باچا چې نن دا موجود په دنیا کې او دوی چې د علم ضروري فائدہ ورکړي نو علم ضروري پای کو اختلاف ناراضي او په دې ضرورتو کې په دې خبرو کې په دې خبر متواتر باندې کوم څه ثابت دي په دې کو براهمو او سومنیو پاو په ډېر زیات اختلاف کړل. نو وایي دوی چې په اختلاف کړل دا رسید او د عینات و دي نه کړل او دا مخه خبره دی نو دا لکه د عدم انس او د الفت او د مینه محبت او د زړه تعلق داغه په داغه پکې نو دا کدا چې نه دا په دې باندې رات کوي. دویم نمبر والنوع الثاني خبر الرسول المؤيد بالمعجزه. دویم قسم د خبر صادق هغه خبر الرسول له یو خبره ده پناننی سبق خبر رسول هغه خبر د رسول چې دا هغه رسول تایید کړل شوی په معجزې سره. نلاول موږ یو خبره به د رسول تعریف کوو، دیمه خبره به د رسول او د نبی فرق وایو چې بلیغه فرق شته نسبت پکې سره، او دریمه خبره به د معجزې تعریف کوو، بیا به د مخوجود دیمه خبره ده. نو دا اولنی خبره چیرې رسول څه ته وایي دیسا دا په خپل باندې تعریف لیکل لري چې د رسول په تعریفونه دي. یو د رسول عام تعریف ته، یو د رسول خاص تعریف ته. د مصنف رحمت الله علیه په نسبت باندې دا اولنی تعریف ډیر ځات سیو نو هو انسان والرسول انسان بعثه الله تعالی الى الخلق لتبلیغ الاحکام. چې دا هغه انسان دی چې الله پاک مخلوقات ته را لېږلي دا د احکام د رسول لپاره. او دویم تعریف چې کله کله رسول هغه ته وایي چې هغه ته کتاب ورکړل شي. وس د رسول او دا نبی په منځ کې کم نسبت ده؟ آیا رسول او نبی دا دوه د یو بل مساوي دي؟ کبدي کې تباین ده او کنه بدی کې عموم خصوص ده؟ کبدي کې څه خبره ده؟ نو ټول غوړه مذهب پرې کې راځي چې کوم مصنف رحمت الله علیه ته غوړو هغه وایي چې رسول او نبی دوه یو شیز ده. رسول او نبی دوه سری و او د دې نه تعریف هم د ذکر کړل دي چې هو انسان بعثه الله تعالی الى الخلق لتبلیغ الاحکام. چې دا انسان دی چې الله پاک د مخلوق لپاره را لېږلی د احکام د رسول لپاره، یعنی د احکام د رسول لپاره الله پاک را لېږلی. نو دا نبی هم کېدی شي او رسول هم کېدی شي. بعض وایي چې په دې دا دوه د یو بل نه جدا دي، دوه د یو بل نه سری
جدا دي تباین دی پکې به رسول هغه ته وایي چې نوې شریعت راوړی او نبی هغه ته وایي چې نوې شریعت نه راوړی نو دا خبره چې دا نو بدی کې دا خبره دا لکه صحیح نه ده صحیح نه ده ځکه الله تعالی دا عیسی اسماعیل علیه السلام مبارک فرمایي واذكر في الكتاب اسماعیل اذكر في الكتاب اسماعیل بیا په ځا وځره انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا چې حضرت اسماعیل علیه السلام خپل وعده رښتونه کوونکو وکانه رسولا نبیا رسول او نبی نو کته چې رسول او نبی دوانه د یو بل متباین دي نو حضرت اسماعیل علیه السلام ته بدوانه الله پاک نو ذکر کړی لہذا دا خبره سره غلطه درېم قول وګړه ده چې دوانو په مېس کې عموم خصوص ته دوانو په مېس کې سره عموم خصوص ته او په دې عموم خصوص کې کبه یو اعتبار سره ګوري رسول عام دی نبی دغه خاص دی نبی خاص دی هغه بل تر ورته ګوري جو رسول خاص دی نبی عام دی ګوره ماته چې وایي چې رسول هغه ته وایي چې هغه مستقل کتاب او شریعت ورکړل شوی نو دا خاص شو مستقل کتاب ورکړل شوی یا د څور کړل شوی شریعت ورکړل شوی او نبی عام دی هغه ته ملګری چې چاته مستقل شریعت ورکړل شوی او هغه ته ملګری چې چاته مستقل کتاب ورکړل شوی او هغه ته ملګری شوی چې مخکې مستقل کتاب ورته نه ورکړل شوی بلکې مخکې باندې عمل کوي نو په دې اعتبار سره رسول عام شو رسول خاص شو او نبی خو کوم بل طرف باندې ورته وګوري نو دا رسول عام دی او نبی خاص دی چې رسول دا د فرشتو نه هم راځي او رسول د انسانانو نه هم راځي رسول د فرشتو نه هم راځي لکه موږ حضرت جبرئیل علیه السلام رسول لګا ویلې مې باندې ها او کدی ته وګوري چې دا نبی صرف د انسانانو ناراضي دغه نه راځي د فرشتو نه ناراضي نو په دې اعتبار سره نبی عام دی نبی خاص شو ځکه چې رسنه راځي د انسانانو نه او رسول عام دی ځکه چې د انسانانو نه هم راځي او د فرشتو نه خو غوړه قول به سره چې دا ځوان دی بل سری متساوي دي ځکه وای کده رسول لپاره ته نبی دغه شرط کې کتاب شرط کې نو کتابونه غټول الله پاک سلور غټ کتابونه او سل صحیفه نازل کړي دي سلور کتابونه دي کم کتابونه دي تورات زبور انجیل او د دې نه علاوه سل صحیفه الله پاک نازل کړي دي د سل صحیفو تفصیل لاره چې له صحیفه الله پاک په آدم علی السلام باندې نازل کړي دي 50 صحیفه الله پاک په حضرت شیس علی السلام نازل کړي دي ډیر شه په حضرت ادریس علی السلام نازل کړي دي او له په ابراهیم علی السلام باندې نازل کړي دي نو دا ټول سل صحیفه شوي نو سل صحیفه او سلور کتابونه 104 شول نو که هر رسول ته رسول هغه ته وای چې مستقل کتاب ورته ورکړل شوی یا د مستقل شریعت ورکړل شوی نو رسولان خو 313 دي رسولان سری 313 دي نو بیا په کار چې کتابونه صحیفه دم سوې 313 او حال له جګه 313 نه دي پرې خبره باندې پوه شوي تاسو پرې خبره باندې پوه شوي نو وای چې دا دغه رسول تعریف څه شو د چې رسول څه ته ویلېږي هو انسان بعث الله تعالی الى الخلق لتبلیغ الاحکام نو دا تعریف دا رسول او نبی دوانو ته شامل شو نو د دې مصنف باندې د رسول او نبی په منځ کې کم نسبت ته نسبت تساوی ده او دا مذهب جو غوړه ده دریم نمبر خبره هغه مونږ وای معجزه څه ته وای نو معجزه هغه خلاف عادت کار ته ویلېږي هغه خلاف عادت کار ته ویلېږي چې د دې پیغمبري دعوت چا کړي دا د تصدیق د اظهار لپاره دا د دعوی د ظاهرول لپاره هغه ظاهرول کیږي کوښوي معجزه هغه خرق عادت کار ته ویلېږي معجزه هغه خرق عادت کار ته ویلېږي چې کم کس د نبوت دعوه کړي دا چې دې پر خپل دعوه کې رښتینه ښکار کړي چې دې پر خپل وعده کې رښتینه ښکار کړي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزات مختلف قسم غوتی په ابو کې خو دي د ابو نه چینه روانه شوله دا معجزه ده ځکه چې دا هغه خلاف عادت کار دی چې د پیغمبر د تصدیق لپاره الله پاک ظاهر کړی دی دې بروه به زمکه والنوع الثاني او دویم قسم دا لکه د دویم قسم د څه دی دا خبر صادقو
دوی چې د خبر صادق څو قسمونه دي دوه قسمونه دي کم دي خبر متواتر او خبر او دی وای چې د شرح نصفی د عقاید نصفی چې کم دغه بزرگ دی او مصنف دی دا هم دا خیال دی چې نبی او رسول دا یو شی دی کنه کدا یو شی نه وي نو دا به چې دا خبر صادق درې قسمونه دي یو خبر متواتر دی یو خبر رسول دی او یو خبر نبی دی یو د نبی خبر دی دا نبی کوم هغه خبر خورشتي نه کنه نو کدرې قسمونه دا جوړ کړه وي نو بیا بل د باندې رسول او نبی په دوانو په منځ کې فرق خو دا چې دا دوا روکړي دي چې یو خبر متواتر دی او یو خبر رسول دی او دا چې رسول عام دی که رسول وي او که نبی وي والنوع الثاني دویم قسم خبر الرسول خبر د رسول له کوم رسول مؤيد څه ته وي الثابت رسالته چې ثابت شوی مضبوط شوی رسالت دا پس سره بالمعجزه پس سره وسو الرسول د رسول تعالی کوي والرسول انسان رسول انسان دی بعثه الله تعالی داسې انسان دی چې را لېږلی وي الله تعالی هغه الى الخلق دی مخلوق ته د سره لپاره لتبلیغ الاحکام د احکام د رسول لپاره وقد يشترط فيه الكتاب او دې سره هغه دویم تعریف ته اشاره کوي چې کله شرط کولېږي په دې سره سو خدا قد چې په ماضی باندې په مضارع باندې داخل کړه دي نو قد په مضارع باندې د تقلیل د بر راځي نو بری کې هغه دویم تعریف کمزوروالی طرف ته اشاره ده چې کم کسان وایي چې د رسول لپاره کتاب شرط ته نو دا خبره کمزوري ده ځکه بیا کتابونو سو پکارو د رسولانو مطابق پکارو 313 پکارو حال لري چې څلور غټ کتابونه دي او سلسله صحیفه دي د صحیفو تقسیم ته معلوم شو چې له صحیفه په چا نازل شوې دي بعد آدم علی السلام یعنی په پکې لس سوال دي حضرت آدم علی السلام حضرت ابراهیم علی السلام پکې لس سوال دي حضرت شیس علی السلام پکې 50 سوال دي او ادریس علی السلام پکې 1.5 سوال نو 10 30 او 50 دا صحیفه دي بعض بکوي چې دا لسفه د دغه ته حضرت موسی علیه السلام ته تورات نمک نازل شو خدا فإنه أعم والمعجزة امر خارق للعاده معجزه هغه امر دی ویلېږي چې خلاف عادت وي خارق عادت ویلېږي چې هغه خلاف عادت وي قصیده به اظهار چې قصد کولېږي په دې سره اظهار صدق ظاهر ول صدق من ده هغه چا ادعا چې عاده وکړي دا انه رسول الله تعالی چې دا الله رسول الله یعنی معجزه څه دوی معجزه هغه خلاف عادت کار ته ویلېږي چې ظاهر ولېږي د نبی په لاس باندې دا هغه کس په لاس باندې چې هغه دا وکړي چې د الله رسول ما په معجزې سره دا دغه راغې د سحر او جادو او منتر زګه دا سحر جادو او منتر دا خو یو چې هغه کس داونه کړي د رسول او دویم دا چې لکه داغه اسباب چې دا ښکاروي او دا چې دغه عادت ښکارا نه وي وهو يوجب العلم الاستدلالي وذا خبر صادق چې کنه دا موجب د علم دی او د علم استدلالي دی موجب دی علم استدلالي هغه علم ته ویلېږي چې بنظر او فکر سره حاصل وي چې بس سره حاصل وي لکه چې پای کې په صحیح طریقې سره ته نظر او فکر وکړي کنه نو ذهن په اسانۍ سره داغي نتیجې طرف ته ملک کیږي تل ممکن وي چې داغه تعبیر په جمله خبري په شکل کې کیږي بیا دلیل چې دا څه ته ویلېږي د دلیل درې تعریفونه کړی دي د دلیل څو تعریفونه کړی درې یو تعریف ته اصولیون دی دویم د متکلمینو دی او دریم د مناطقو په کتابونو کې ذکر کړی دلیل هغه ته ویلېږي چې د هغه په ذریعہ سره کله تاغي ته صحیح نظر وکي نو دی په ذریعہ سره مطلوبي خبري ته تا کم مطلوبي خبري ته نه تا حاصلېږي مطلوب یعنی ای کی ته صحیح نظر فکر وکي تا د مطلوب خبري اصليږي لکه ته کنه د اسمانونو ته وګوري چیرې د دومره غټ اسمانونه با چا پیدا کړی دې پیدا کوونکې بخامخه سوګي چې دومره غټ اسمان جوړ کړل او دومره دغه جوړ کړل نو ته چې لکه یو صانع موجود دی سم موجود دی نو د صانع د ته دلیل وای لکه دا استاد سره په دې خبر لکه تا په دې کائنات کې غور فکر وکړو او د دې نه تا ته یو مطلوب نظریه خبري حاصل شو
پوه شئ. دویم نمبر دلیل دې ته ویل کېږي چې یو دوه معلوم سيزونه تا ته معلوم وي او د هغې نه تا ته یو نامعلومه سیز معلوم شي، یو دوه قضیې چې هغې ته ترتیب ورکړې د هغې نه تا ته نامعلومه سیز حاصل شي، نو ته لګې دا العالم متغیر، عالم متغیر دی او کوم څه چې متغیر وي نو د هغې لپاره صانع موجود وي نو دی فالصانع موجود، صانع موجود دی. نو اوس دا چې نه دا دوه مقدمات یو ځای کړل، د دوه مقدماتو د وجې نه تا ته یو غیر معلوم څیز حاصل شو. پوه شو مې معنی. او درېم چې کوم د مناطقو په کتابونو کې ذکر کړی دی چې دلیل هغې څیز ته ویل کېږي چې د هغې په ذریعې سره ماته د بل څیز علم حاصل شي، لکه لوګی کېږي لوګی د دې په ذریعې سره ماته پته ولګي چې هلکه دلته کې چېرته اور بلېږي. پوه شو مې معنی. نو د دلیل څو تعریفه شو وګورئ. وهو او دا هو څه مطلب؟ دا خبر رسول یوجب العلم الاستدلالي، دا واجبوي علم خو علم استدلالي. علم استدلالي څه ته ویل کېږي؟ علم استدلالي څه ته وایي؟ چې نظر او فکر سره حاصلېږي نه د علم استدلالي وایي. اي الحاصل بالاستدلال، چې حاصل بالاستدلال سره حاصل بالاستدلال څه مطلب؟ النظر في الدليل، چې نظر وکړي د هغې په دلیل کې، چې نظر وکړي د هغې په، او د دلیل درې تعریفونه دي. نمبر 1 دلیل الدلیل في اصطلاح الاصوليين الذي يمكن التوصل، چې ممکن وي رسیدل بصحیح النظر فيه، پای کې صحیح نظر کول سره الى العلم بمطلوب خبري، چې علم حاصلېږي ته په مطلوب خبري سره. د دې سره موږ ته یو مفرد څیز زموږ په ذهن کې راځي چې موږ یو څیز ته صحیح نظر وکړو نو د هغې په ذریعې سره زموږ په ذهن کې یو مفرد څیز راشي. لکه دا کتاب ما ولیدو که نه، نو زه ما لږه دا کتاب دی او دې باندې دا پلسټک ما ولیدو، نو زما په ذهن کې راشي چې دې پلسټک جوړونکی څوک موجود دی، دې ته ویل کېږي دا دلیل. پوه شوئ. یو تعریف د دلیل دا دی. دویم تعریف وقیل ویل شي دي په اصطلاح د منطقینو کې د متکلمینو کې چې مؤلف من قضايا، چې دا جوړ کړل شوی د قضیونه یستلزم لذاته قولا آخر، چې د هغې د ذات ته وجې نه مستلزم کېږي یو بل قول. مطلب یا یو دوه داسې قضیې چې کله ته هغه ومنې نو چارو ناچار ته به یو درېیمه قضیه هم منې. پوه شوئ. فعلى الاول، لکه اولنې د اولني لپاره مثال د اولنې تعریف چې وکړو، د اولنې تعریف د دلیل چې وکړو نو چې الدلیل على وجود الصانع، دلیل په وجود د صانع باندې هو العالم، دا عالم دی. تا دې مخلوق ته وکتل کنه، ته وایې چې د دې مخلوق پیدا کوونکی به موجود وي کنه، نو په پیدا کوونکی باندې دا په پیدا کوونکی باندې چې صانع موجود دی په دې باندې دلیل دا عالم دی. یا لکه ما تا ته ووایې چې دا پلسټک دا په دې کتاب باندې ولیدو ته دې څوک دې شته چې دا پلسټک به جوړ کړی، نو دا پلسټک چې دا دلیل دی. دا پلسټک سره یا په یو ځای کې مدرسه جوړه شوې ده، جومات جوړ شوی، روډ جوړ شوی، او ستا په ذهن کې دا خبر راغله چې لکه څوک ګلکاران دلته کې شته، ګلکاران شته، ځکه چې ته چې دا روډ داسې موجود دی، دا خو هسې نه موجودېږي، خو دلته به ګلکاران به وي او داسې مدرسې به جوړوي، جوماتونه به جوړوي. پوهېږئ. وعلى الثاني، او دا دویم چې موږ ووایې چې لکه دوه قضیې ته ومنې د هغې د وجې نه به ته درېیمه مقدمه به منې، لکه دی العالم حادث كل حادث فله صانع، چې عالم حادث دی او هر هغه څه چې حادث دی د هغې لپاره صانع دی، نو نتیجه څه شوه؟ فالعالم له صانع، د عالم لپاره صانع موجود دی. نو ګوره دا دوه ته ومنلې العالم حادث او كل حادث فله صانع، دا دې ومنله، نو درېیمه په تا باندې نو دا دوه چې دي دې ته دلیل ویل کېږي. لکه پوه شو مې باندې. واما قول مارچ قول د مناطقو د کوم چې د مناطقو په کتابونو کې ذکر دی. الدليل هو الذي، دلیل هغه څه دی يلزم من العلم به العلم بشيء اخر، چې کله ته هغه باندې علم حاصل شو نو د دې څه په علم حاصل سره ته بل څه باندې علم حاصل شي. خو شوي لکه لوګیره چې دا دلیل په څه باندې؟ په اور باندې. لکه پوه شوي باندې. فبالثاني اوفقوا، واذا دریم تعریف چې دی، دریم تعریف د دویم تعریف سره ډیر موافق دی، ځکه په دې کې هم چې تا کړی دا ولو نو دویم ته به تا رسئ، او دا دویم هم دغه شان دی چې دوه دې ومنلې نو دریم ته به دې خامخا رسئ، خو دا اول چې دی کیدای شي تا ونه رسئ، اول تا کیدای شي ونه رسئ، په هغې کې غلطي کېږي چې هر دی چې دا په دې شي باندې دلیل دی نو کیدای شي تا ونه رسئ، خو دا دویم چې دی دا ډېر موافق دی. پوه شو مې باندې. نو نن سبق کې موږ ووایو چې دا خبر صادق دویم قسم هغه خبر رسول دی. د رسول تعریف موږ وکړو، په رسول او په نبی کې کم مساوات د کم نسبت دی، د معجزې تعریف وکړو، موږ وایو چې دا د علم استدلالي فایده کوي. نو دا خبره به سبا کوو چې د علم فایده ولې ورکوي، د استدلالي فایده ولې ورکوي، نو دا به سبا کوو، په منځ کې به دلیل لاغې نو دلیل یې درې تعریفونه ذکر کړل.
پوه شوي ور واړوي بیا ځان